په 22 تاریخ باندې دلته ارشد اقبال یو هلک و د پلار نوم یې سکندر شاه و د سرسنۍ خو پاتې کېده به دلته کې په بانډی کې هغه په 22 تاریخ باندې د کور نه وتی و چې کله ووتو بیا وروستو رانغی نو هغوی ته خو هغه ټیم سره پته ولګېده او موږ ته بیا په بله ورځ باندې موبایل هم چونکې آن و کور والا د هغوی د کور چې څومره افراد وو هغوی به ورته ټرای کوله رنګ به پې تلو خو چا اټینډ کولو نه بیا هغوی رالل دلته کې ایس ایچ او صاحب ته او باقاعده د هغه د ګمشدګۍ رپورټ وکړو په 23 تاریخ باندې چې څنګه په 23 تاریخ باندې هغوی رپورټ وکړو پکې دلته کې ایس ایچ او صاحب او د هغه د ګمشدګۍ رپورټ په روزنامچه کې ولیکلو د هغه موبایل او د هغه سره چې څومره رابطې وي د خلکو د خپلو خپلوانو د مخکې نه په هغه 23 تاریخ باندې په ایس ایچ او صاحب کار شروع کړو چونکې دا خبره زموږ ډي پي او صاحب او آر پي او صاحب ته هم بر وخت تاسو ته پته ده چې نن سبا حالات چې څنګه دي ډېره وړه وړه خبره وي خو هغه موږ راکوو چونکې دا د یو انسان خبره وه غیب و د 22 تاریخ نه نو دا خبره موږ د خپل افسرانو په نوټس کې راوسته هغوی پکې دومره دلچسپي واخیسته چې په هغوی کې سی ای او صاحب او ایس ایچ او صاحب او زه بذات خود او زموږ ایس پي صاحب اپریشن او ایس پي صاحب انویسټیګیشن سوات دا ټول چې نو دا دلته کې پکې باقاعده میټینګ وشو او یو ټاسک کې دې ټولو ته موږ ته هر چا ته د خپل خپل ذموارۍ بلکې زموږ دا ډي ایس بي والا دي دې کې زموږ سپایان دي چې کوم په علاقه کې د علاقې نه واقف دي هغه هر یو کنسټیبله پورې چې نو دې کې موږ چې ډیوټیانې ولګولې او دویمه خبره ده د ایس ایچ او صاحب یا د سی ای او صاحب لازمي خبره چې خپله د ډیوټۍ په دغه باندې د خلکو سره روابط هم ښه دي میل ملاپ هم ښه دی نن سبا چې د خلکو سره تعلق ساتي خلکو ته نږدې کېږي ډېرې پټې خبرې وي چې هغه انسان ته پولیس افسر ته ښکاره کېږي د هغې هغه وجه وه چې مونږ ډېر زر هم په هغه 23 تاریخ باندې په دې کې چې نو ایس ایچ او صاحب سی ډي آر یې راوویستې چې کومې نمبر یې مونږ ته مشکوک ښکارېدې بلکې په هغه شپه باندې چې نو ډېر تقریبا د نیمې نه زیات چې نو مونږ دې مسلې دغه ته رسېدلي وو بیا پکې په 24 تاریخ باندې چې نو دا ناش معلوم شو تر 24 تاریخ پورې چې نو د ناش د رک او د مړ او د ژوندي پته نه لګېده بیا پکې چې ناش میلاو شو بیا په هغې کې باقاعده چې رپورټ شو اقبال نوم یې دی هغه محمد اقبال هغه رپورټ وکړو د هغه د قتل و باقاعده دی په اصله تشین سره چې نو لګېدلو او قتل شوی 2 ډزې لګېدلې و هغه پوسټمارټم وکړو دې خوا چې نو چې کوم زموږ ټیم پکې کار کولو هغه دې نتیجې ته ورسېدو چې ملزم ستاسو د وړاندې دا دې ولاړ دی د ملزم نه هم هغه تماچه چې کومه باندې دا قتل شو هغه تماچه او باقاعده هغه په خپله خوله باندې چې دا کم قتل شو نو دا هم هغوی خپل ومنل چې راو بلکل دا غلطي زمانه شوې ده او دا قتل زمانه شوی دی نو دې کې باقاعده ملزم هم ارست دی یو ورځ کسټډي ده علی قتل برآمد دی او ستاسو په وړاندې دي هر څه زه به مختصرا تاسو دا ووایم چې ارشد اقبال چې کوم مقتول دی الله دې وبخي خو چونکې د هغه د وایف او د هغوی خپلو کې هغه کور جوړ نه و او ملزم چې دا د هغه د ښځې د تره زوی نو لازمي خبره چې داسې دغه خو وي چې هغه بیا سړي ته تاو رسي او د ښځې د مقتول له ښځې او د ده په مشوره دې چې دا قتل کړی دی